Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Abdullah, teacher of chemistry. زموږ نن ټاپک چې کوم دی نو هغه دی electronic configuration the first 18 elements د کلاس 9 په بوک کې دی. د نن وخت موږ په دغه باندې ډسکشن کړو په electronic configuration کې موږ دا ویلو چې arrangement of electron موږ په شیل کې څنګه کوو په شیلز کې به څنګه الکترون موږ ارینج کوو بیا ورپسې موږ په سب شیل کې د الکترون ارینجمنټ کوو او هغه موږ د سب مدد سره ایکسپلین کړو په سب شیل کې د الکترون ارینجمنټ په اب پرنسپل سره بیا مې د اب پرنسپل بیا په لاست کې ما یو ټریک درته ویلو اس پی ډی اف هم ډسکس کړو اوس به موږ ایلیمنټس راخلو او د هغې به موږ الکترونیک کنفیګریشن کوو په چا کې په شیل کې او په سب شیل کې تاسو د وګورئ پیپر کې داسې کوېسچن راځي که نه درته لکه اوس دلته مې لیکلي هایدروجن مې لیکلي دي هیلیم مې لیکلي لیتیم مې لیکلي دا به صرف دا درې ایلیمنټ به صرف درکړي که نه چې رایټ د الکترونیک کنفیګریشن اف هایدروجن اف هیلیم او لیتیم نو تاسو بیا تکرار کوئ دا څنګه چې ما کړي دي ها وړاندې دا چې کوم دی element چې کوم دی هایدروجن دی د الکترونیک کنفیګریشن کو لول به تاسو د هغه واخلې اټومیک نمبر د اټومیک نمبر سره د اټومیک نمبر 1 چې اټومیک نمبر 1 دی نو اوس په موږ د ارینجمنت کوو مطلب اټومیک نمبر 1 مطلب دا دی چې سره یو الکترون دی اوس په د ارینجمنت په شیل کې کوو سب شیل نو ګوره په اټم کې نه په اټم کې اورمبه شیل چې کومي د اغسلو یو کې نو ورپسې بل چې کوم شي د هغه ال نومي ورپسې درېم چې کوم شي هغه ته موږ څه ام نوم ورته ورپسې څلورم چې کوم شي هغه ته موږ څه ان شي ها نو ګوره یو الکترون د ما سره نو لومبني شیل کې به څو الکترون دي د یو الکترون دی ولې لومبني شیل کې یو الکترون راځي الریډي ما سره یو د په شیل کې د څو الکترون راغله یو الکترون اوس راځو موږ په سب شیل د ارینجمنت کو د یو الکترون په سب شیل کو نو ګورئ لپاره تاسو ما دا ټریک ویلو کنه اس پی ډي اف چې اس په بدلېږي کې بیا په پی سره ورته کې امد بدلېږي کې بیا په سره ډي یو ځای کې هغه بدلېږي کې بیا په سره اف یو ځای کې هغه بدلېږي لکه ګوره اس اس بیا ورته پی یو ځای کې پی اس بیا او سره ډي یو ځای کې ډي پی اس بیا سره اف یو ځای کې اف ډي پی اس دو ځل به وایي اف ډي پی اس مطلب دو ځل به لیکي دوه مطلب دې باندې موږ ډسکشن کړی کوم ویډیو چې دا کنه ارینجمنت اف الکترون پرسپشن کې شته راځي ښه خو اوس تاسو دلته وګورئ باندې په اډر کې چې کنه هغه سو 1 اس پکې سو 1 اس دلته باندې د دې په بالکل د تاسو په دې ټولي کومه 1 وي دا د پرسپشن کې دا شو ارینجمنت الکترون شو دا اوس نو د چا د الکترونیک کنفیګریشن د هایدروجن اوس راځو د هیلیم اټومیک نمبر چې کوم دی هغه سره هغه ټول مطلب د سره څو الکترون دی هیلیم سره 2 الکترون دي نو چې 2 الکترون دي نو اوس په دا 2 الکترون په شیل کې ارینج کوو او په سب شیل کې ارینج کوو نو چې 2 الکترون دي موږ په پته لګي په کې شیل کې څو الکترون راځي 2 الکترون راځي ما ټول لیکل صحیح دا په سب شیل کې لومبني چې کوم راځي کنه لومبني دغه سب شیل چې هغه اس دی نو د کې موږ په دې کې 2 الکترون راځي او ما سره الریډي 2 الکترون دي دا راشي لیتیم ته لیتیم ته وګورئ د لیتیم چې کوم دی اټامیک نمبر سری اټامیک نمبر د لیتیم دی 3 دا سره څو الکترون دي 3 الکترون دي وګورئ ها پرومبن د لیتیم پرومبنیشن کې څو الکترون راغله 2 دا سره 3 الکترون دي 2 نه زیات پرومبنیشن کې نه راځي د په باندې موږ ډسکشن کړو بیا ورپسې په دویم کې موږ سره دا الکترون راځي 8 الکترون راځي اوس دلته وګورئ دا سره 3 دي 2 پرومبنیشن کې راغله یو سره پاتې شو یو په دویم شي کې راشي دا د distribution موږ ارینجمنت موږ د الکترون په چا کې په شیل کې اوس راځو سب شیل ته وګوره هغه اډر تاسو را یاد کې 1 اس نو 1 اس بیا ورپسې 2 اس دی بیا 2 پی بیا 3 اس دی دا اډر دی لول ما راوښ شو 1 اس ما د 3 الکترون 1 اس کې 2 شو یو الکترون سره پاتې شو هغه چیرته راشي هغه باندې 2 اس راشي دا الکترونیک کنفیګریشن د چا د لیتیم په شیل کې او په سب شیل کې دا سره شي تاسو بیریلیم ته وګورئ نو بیریلیم اټومیک نمبر چې کوم دی هغه سره هغه دی 4 اټومیک نمبر هم په ځای باندې ریپرزینټ وکړه
د څو ورته پوره دلته لیکل چې اټامیک نمبر اف د هیلیم از ایکوال ټو څه 4. اوس د ارینجمنټ موږ په شیل کې کوو او بیا په چا کې کوو په سب شیل کې. نو ګوره ما سره څلور الکترون دي، په لومړني شیل کې څو الکترون راځي؟ 2 الکترون راځي. پاتې راته نو څو شول؟ نږدې 2 الکترون راځي پاتې شو. نو هغه 2 الکترون به اوس دې شیل ته راځي، ال شیل ته راځي. دا ارینجمنټ په شیل کې. اوس په سب شیل کې ورته ګوره ها لومړني شیل کې لومړني سب شیل ته ګوره 1 است 2 الکترون راغلو. ما ته ټوټل څلور الکترون دوه مې دلته راوستو 2 پاتې شو. ها اوس 2 الکترون د چا ته راولم؟ د نیکسټ سب شیل ته راولم. نو دا ارینجمنټ د چا د بیریلیم په چا کې په سب شیل کې. دا هر تاسو ته ګوران ته وګورئ نو دا هغه اټامیک نمبر چې کوم دی کنه هغه څه دی؟ هغه دی 5. اټامیک نمبر یې څه دی؟ اټامیک نمبر 5 دی. ها او د ارینجمنټ به موږ په څه کې کوو؟ په شیل کې به کوو. نو ما سره 5 الکترون دي، نو په لومړني شیل کې 2 الکترون راغله. صحیح ده. دا رنګ په دویم شیل کې په ال شیل کې ګوره 5 او 2 دلته راغله. څو پاتې شو؟ 3 پاتې شو. 3 به په دې دویم شیل کې راشي. نو دا په شیل کې موږ ارینجمنټ اوس سب شیل ته راشي. ګوره دا ها تاسو ته اورډر یاد دي 1s 2s 2p 3s تک اورډر د موږ ها په 1s کې د 2 الکترون شو. ما ته ټوټل 5 الکترون دي. په 2s کې د 2 الکترون شو 2 الکترون شو. دا هرڅ 2p کې ما ته ګوره 5 نه سلو کومه په کې یو پاتې شو. هغه یو ما ته لیکل. صحیح ده. اوس راځو کار باندې. کاربن الکترونیک کنفیګریشن موږ کوو کنه. نو په شیل کې لا د اټامیک نمبر ته وګوره. اټامیک نمبر یې څه دی؟ اټامیک نمبر یې 6 دی. نو ګوره ها لومړني شیل کې څو الکترون راځي؟ میکسیمم 2 الکترون راځي. دوه زیات راځي. 6 نه 2 لږه 4 پاتې شو. نو په نیکسټ شیل کې باید څو الکترون راشي؟ 4 الکترون راشي. دا په شیل کې د کاربن الکترونیک کنفیګریشن. ورپسې بیا چې کوم دی په سب شیل کې، نو په سب شیل کې ګوره ورته ها په لومړني سب شیل کې 2، په دویم سب شیل کې 2، ټوټل دا شو 4 شو. ما تر 6 الکترون دي، نو 2 پاتې شو. 2 په دې کې راشي. دا د کاربن څه شي؟ الکترونیک کنفیګریشن په شیل کې او په سب شیل کې. ها پیپر کې راوستیو کنه دا اوس 2025 improvement paper کې write the electronic configuration of boron and phosphorus. دا دوه ایلیمنټ راوستیو د الکترونیک کنفیګریشن کې. دا ورته لیکي atomic number of boron هغه is equal to 5 او بل کې n شیل. نو دا ولې چې په کې شیل کې راځي په ال کې راځي بیا ورکه هډینګ ان سب شیل. نو هغه کوي. صحیح. نو بیا ګور د شارټکټ یو څو خبرې دي. دا رنګ د فاسفورس لپاره هم دي. نایټروجن راغلو. نو د نایټروجن چې کوم اټامیک نمبر دی هغه څه دی؟ اټامیک نمبر اف نایټروجن اټامیک نمبر اف نایټروجن is equal to څومره دی؟ 7. مطلب د اټامیک نمبر اټامیک نمبر هم ته دا هي کنه چې الیمنت ته دومره الکترون دي کنه. اټامیک نمبر 7 دی. نو اوس ګوره ها لومړني شیل کې به د 100 الکترون شي 2. 7 نه 2 لږه 5 پاتې شو. په دویم شیل کې به 100 الکترون راشي 5 الکترون. دا یا څه 2n سکوير فارموله تاسو ته یاد ده 2n سکوير. دلته باندې خپل څه کوم 2n سکوير دا فارموله ده. پرې باندې موږ وګورو چې په باندې په کې شیل کې څونه الکترون راځي، په ال شیل کې څونه راځي، په ام شیل کې څونه راځي، په ان شیل کې څونه راځي. دا پرې باندې موږ بل ښه ډیسکشن کړی او وګورئ ویډیو ښه. اوس اکسیجن چې کوم دی راوښو اکسیجن تر اکسیجن اټامیک نمبر چې کوم دی کنه سمپل دی په دې ریپرزنټ هغه سره هغه 8. نو ګورو نه ارینجمنټ کو په شیل کې په لومړني شیل کې 2 الکترون اډ نه دغلر کې ټولر کې څه راشي دغه پاتې شي 6 په پاتې شي. په ال شیل کې څو الکترون راغله؟ 6 الکترون راغله. دا ارینجمنټ پسې کې په شیل کې. اوس راځو په سب شیل کې. وګورئ ما ته ټوټل کې الکترون دي په 1s کې 2 په 2s کې 2 په 2p کې ټوټل سره راغله 4 او 4 پاتې شو. په p کې به 4 راشي. صحیح ده. 2 او 2 4 او 4 8 نو 8 الکترون ما څه ارینج کې په سب شیل کې. اوس دا څنګه راشي دغه راوخلې فلورین راوخلې. فلورین اټامیک نمبر څه دی؟ فلورین اټامیک نمبر دی 9. نو ګوره ها د دې ارینجمنټ اوس موږ په چا کې په شیل کې. نو ګوره لومړني شیل موږ د کې شیل د دویم نوم د ال شیل. نو ټوټل سره 9 الکترون دي. څومره 9 الکترون دي. نو ګوره ورته لومړني شیل کې 2 الکترون د نه 2 لرګه څو پاتې شو او پاتې شو. په دویم شیل کې به څو الکترون راشي؟ 7 الکترون راشي.
دا راشي سب شیل کې د ارنجمنټ کې ټوټل د 9 الکترون د لومړني سب شیل کې 1s پر دویم کې 2s کې 2 الکترون او بیا په 2p کې 2 الکترون 2 to 4 سو پاتې شول 9 ټوټل 5 په p کې 2 الکترون راغله 5 دې سب شیل کې دا هم تاسو راشي دا ته وګورئ نیان ته وګورئ د نیان اټومیک نمبر چې کوم دي هغه سره سره هغه سره 10 دی هغه وګورئ تاسو په پیپر کې نه چې تاسو بل دا غون درکو تاسو دا په دا وګورئ اوس تاسو کې پیپر کې چې راغله چې لکه مورانو د فاسفورس الکترونیک کنفیګریشن ولیکه کنه دا هم به دا درکې چې لکه اکسیجن او دا نایتروجن دا ولیکه سوري دا به درکې چې اکسیجن او د سوډیم دا ولیکه الکترونیک کنفیګریشن ولیکه دوه به درکې نو بس سمپلی د دوه سټیپو کار دی او کله ورته کې نه ستل پریکټیس کوو وګورئ سوډیم اټومیک نمبر 11 دی atomic number is 11 ها د ارینجمنت په شل کې کو بیا ساته په لومړي شل کې 2 الکترون راځي ټوټل الکترون هم سره 11 دی لومړي کې 2 څو نه سره پاتې شو په دویم شل کې 8 راځي 8 نه زیات نه راځي ټوټل 10 شو په دریم شل کې 2 الکترون راشي یو الکترون د دریم شل څلون دی د اغلون دی کم شل اوس شل کې ارینجمنت او د چا نمبر د سب شل ها لومړي کې 2 په اس کې ګوره 2 زیات الکترون راځي ها په اس سب شل کې بیا 2 ټوټل څو شو 4 شو بیا په پی کې څو الکترون راځي 6 الکترون راځي 6 نه پکې زیات راځي ټوټل څو شو 10 شو او یو په اس کې 2 راځي کومه درو الکترون پاتې شو 11 در سره دا 10 شو نو دی والے دا څنګه تاسو راشي د مګنیشیم اټومیک نمبر سره 12 دی اوس ګور ارینجمنت موږ په شل کې بیا په سب شل کې ګور په لومړي شل کې 2 الکترون کې شل کې په ال شل کې موږ سره 8 الکترون ټوټل څو شو 12 شو 10 شو او ما سره 12 الکترون دي نو څو پاتې شو 2 پاتې شو نو په ام شل کې موږ سره څو الکترون راشي 2 الکترون راشي اوس په ارینجمنت موږ په چا کې په سب شل کې نو ګور باندې سب شل 1s بیا به 1s نه پس الکترون چرته دي 2s ته ځي بیا به 2s نه پس چرته دي 2p ته p کې 6 الکترون ټوټل څو 10 شو او ما سره 12 بیا 2p نه پس په کوم سب شل د الکترون دي 3s ته ځي تو دوه الکترون سره پاتې باندې 3s کوي دا هم تاسو راشي دا ته وګورئ الومینیم ته وګورئ نو د الومینیم اټومیک نمبر چې کوم دی هغه سره څه دی هغه سره 13 دی مطلب الومینیم سره څو الکترون دي 13 الکترون دي اوس باندې ارینجمنت ترتیب وکړو پس کې په شیل کې بم کو او په سب شیل کې بم کو نو دا یو خبره یاد ساتئ چې یو الیمنټرال کنیکچر الکترونیک کنفیګریشن اپ دا الیمنت او دا الیمنت کنه ځکه کسان څو کې بل تک دا سب شیل ولا ولګي کنه او دا شیل ولا هغه پریږدي نو په دې باندې نمبر کټی دا پوینټ ورته سره ځین کې ها نو دا څه کار کو کنه د الومینیم شیل کې ارینجمنت 13 الکترون دي په باندې شیل کې دویم کې موږ سره 8 لشول او څو الکترون پاتې شو 3 الکترون پاتې شو په دریم شیل کې راغله د کار په سب شیل کې وره په باندې سب شیل کې 2 په دویم کې 2 په دویم اس کې بیا په دویم پی کې شپږ ټوټل لشول ها بیا ورپسې 3s دریم شیل راشي 3s کې وسو الکترون راشي دریم شیل کې چې کوم سب شیل دي 3s نام وريات سره د سب شیل دي شیل لري ها شیل موږ سره سړي کې ال ام ان او ورځي او پسې داسې ها نو په 3s کې وسو الکترون دي 2 نو ټوټل څو شول 10 12 او ورسره ما سره 13 دي کنه نو یو الکترون به چرته راشي د پی سب شیل ته راشي دا د الومینیم الکترونیک کنفیګریشن راشي سیلیکان ته ورسې سیلیکان اټومیک نمبر موږ سره سره هغه د 14 دغه کوم بنشل کې 2 په دویم کې 8 سو شو 10 شو او 4 پاتې شو په دریم کې 4 نو ګوره هاي په سب شیل کې ګوره 1s2 2s2 2p6 3s2 او ټوټل څو شو 10 12 په د سره او ما سره ټوټل 14 د دې په ټول راشي دا رنګ ګوره پاسپورت ګوریا څه د هاو د پیپر کې څه راغلی د 18 الیمنټس نه څه ایکسترا باندې نه او نه راځي ها د اسلو راوړي پر اسمان نه راوړي پر ارض نه راوړي کنه استاد د کورس مطابق پر راوړي رومبني چې کوم 18 الیمنټس دي د نه ها مهارت دي نه او نه راځي وګوره په پیپر کې بورانه پکې راوښتي او په وسره دا پاسپورت چې د الکترونیک کنفیګریشن د بورانه د دې کې دا راپورټ باندې کې پر پاسپورت شو هم راځي په سکندونو کې په سکندونو کې تاسو دا ټریک زکه په تاسو له پریکټیس وکړه ګوره د پاسپورت اټومیک نمبر سره نام بلاول اټومیک نمبر لیکي هغه څه دی 15 بیا راشي په شیل د ارینجمنت په چا کې په شیل نو ګوره ها په لومړي شیل کې 2 په دویم کې 8 ټوټل 10 شو ماته 15 دی او په دریم کې 15 دا هم اوس راشه
دا 15 دا په شیل کې ارنج کوس په شیل کې 15 الکترون ارنج کو 1s2 2s2 2p6 3s2 نو ټوټل څو شول 10 او 12 او ماته 15 نو دې کې بس ورشي 13 ورشي نو دا د رومبري 15 element electronic configuration مو کو next چې کوم درې دغه elements دي نو دغه کټل کې سره به تاسو کې arrangement وکړئ دا تاسو دغه for the try د لپاره ما دغه پرېږو چې تاسو په هغه باندې try وکړئ او که بیا هم په دې کې څه داسې مسله وي درته نو کمنټ راکړئ ان شاء الله زه به ریپلی ضرور درکړم. Thanks a lot for watching.